دا د بیزوټو د کوخیلو په شډاله باندې لانجه راونه دو شجګل چې څه پکې راغله دی هغه پکې د جوړې طرف لا کوشش کوي چې موږ لا تاختره ته 15 ورځ پرې د موږ خلکو ته کوڼې تیږي چې در لرو کو د امن یو معاهده چې تاغه پرې به تاسو نه بیزوټي نه کوخیل څه کوي نو په هغه معاملې باندې په خبره کې د لګي درو کې بیزوټو د کوخیلو نه 2 کاسه وشتي او شهیدون کړي یو څور زمخ کې د شډاله پزمکه باندې تنازع دا ځمکه خو د کوخیل کوم ځمکه ځکه چې کورونه پې دي د کوخیل کوم کورونه دي پې باندې کوخیل کوم په د ډېر وخت نه آباد دی او ځمکه خو ډېره زیاته ځمکه ده ځکه چې ډېره غټه اریا ده جرګه خو انشاءالله الحمدلله شجګل حاجي صاحب ډېر ښه سړی دی یو ډېر عدل او انصاف والا سړی دی د الله نه امید دی چې انشاءالله چې د شجګل حاجي به د جرګه کې کوم یو بیمومي د فیصله به انشاءالله چې دغه په زه د ټولو نه مخکې چې کوم دی د میډیا ملګریو ډېره شکریه ادا کوم چې دلته په د سخت وخت کې دلته چې کوم دی راغلل د مو سره او بیا چې کوم دی د کوم د خلک دغه جرګې پورې راغلي زه دغه ډېره شکریه ادا کوم مننه یې کوم او بیا چې کوم دی د کومه ځمکه باندې تنازع راغلي ورو د کوخیل و هغه کوم چې کوم دی ورزګو او د شډالو چې کوم دی شډالو ځمکه رو نو هغې کې چې کوم دی د کوخیل او ورکزي سره په د ځمکه باندې جنګ جګړه به کوي نو موږ ته د میډیا په هغه باندې دی چې مهرباني وکړو په د ځمکه باندې جنګ جګړه مه کوو دا د قوم څخه خیل ملکیت دی او انشاءالله ان قریب به څخه خیل خپل ځمکې له چې کوم دی درومي خپله قبضه به انشاءالله بیزوټ کوم او د اکاخیل کوم په منځ کې چې کومه تنازع د ځمکې د ډېر وخت نه روانه ده او په دا کې مخکې هم ډېر نقصانات شوي دي په دا کې 13 ورځ چې کوم د اکاخیل سیټ 2 کسان د بیزوټ کوم د لاسه قتل کړی شول نو په هغې باندې الحاج شاجګل چې دی دا یو جرګه سټارټ کړله او په هغې کې د حکومت هم دا خواهش و چې دا خبره د خبرو اترو په لیاره باندې حل شي نو په دا کې نن دوم نشست روان دی او انشاءالله دواړه فریقه دا غواړي چې دا یوه ډېره زړه تصفیه طلب معامله ده په دا چې د خبرو په ذریعه باندې حل شي او انشاءالله دا جرګه روانه ده ډېر درانه مشران د الحاج شاجګل په مشرۍ کې ناست دي او په دا کې خبرې روانې دي امید ساتو چې په دا کې څه پیشرفت وشي ملګریو ډېره شکریه ډېر مشکور او ډېر ممنون دغه په سلسله کې تیرو علاقه بیزوټ شډالو کې چې کومه د څه مدیره سي د کومه کوخیل و د کوم ورزګو په خپل منځ کې چې کومه تنازع د شډالو په علاقه باندې شروع وو نو دا تقریبا موږ دریم څلورم نشست دی د میډیا په تور باندې چې موږ دغه خلکو له حکومت وخت له دا پیغام رسول غواړو چې دا د قوم څخه خیل پادري میراث و جایداد دی و دغه خلکو له حقدار نه رو مناسب نه رو چې په پردي میراث باندې یا په پردي علاقه باندې دوی تنازع جوړوي یا شخړه جوړوي او کوم تصادم چې دوی په خپل منځ کې راغلی دی نو هغه کیدای شي چې یا په بل ځای باندې دوی سره راغلی وي یا په بله څه خبره باندې سره راغلی وي خو د موږ طرف نه هغو له کلیر کاټ د میډیا په ترو باندې دا میسج دا پیغام او دا ایمیج ورکول دي چې په دغه علاقه کې هیڅ قسم دوی تنازع مسره سټارټ کوي هیڅ قسم د تصرف یا په دغه کې د عمل دخل یا در اندازې قوم څخه خیل په اتفاق رایه باندې اجازات نه ورکوي چې کومه د ورکزو او د اکاخیل قوم په منځ کې کومه واقعه تخه شوې په هغه کې 2 کسان مړي شوي په هغه کې موږ 13 هفته هم جرګه کړې وه نن بیا واده وه زه د خپل کوم په دا جرګه کې موږ سره پارلیمنټرین وو د خپل اډمنسټریشن د AC صاحب د موږ د باړې و AC صاحب د لور ورکزو ډېره شکریه ادا کوم هغه هم په جرګه کې موږ سره وو انشاءالله تعالی جرګې تسلسل به جاري وي
مونږ کوشش دی چې دا جرګې واده مونږ په شډالو باندې وشي او په شډالو کې مونږ مالته د مخکې له عمل دپاره یو ترتیب جوړ کړو نو هغې لپاره مونږ 8 تاریخ واده ورکړي او نو په 8 تاریخ باندې انشاءالله تعالی مونږ په شډالو باندې بیا نورې خبرې کوو د امن د راوستلو د مضبوطوالي او سره د جرګې مخکې تسلسل سره د چلېدلو لپاره یوه نتیجې ته رسېدلو لپاره مونږ 8 تاریخ واده کېښو انشاءالله تعالی باور شته چې انشاءالله